اللہ تعالیٰ شولک باسی، اللہ بری او شرمائی، اللہ بری زمین کی، اللہ بری حلاک کی چی دا عالم او دا قاری او دا حافظ مدرسی تا جماعت تا گیری تا او پٹکی تبتدا سے ذلیل الفاظ استعمالے اللہ نے ندی پٹکو پا خاطر مانی پا شرم باندے او شرماو زتا سر پا حق او پا سچا لگے او تا زمان دا گیری بے دبی کے زتا سر پا حق او پا سچا باندے لگے تا زمان دا دین بے دبی کے دا علم بے دبی کے دا قرآن بے دبی کے دا مدرسی بے دبی کے تبا مسلمانی تا مانی دا مسلمان دا علماء سپیڑی ہوا لیکن تباہ بگر دے تباہ چې زه په دا فیسبوک سر خوړلی نه پوهېږم او نه را سره ټایم شته لري خو بعضې خلک وایي چې په دې دا مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي څوک یو څه څوک بل څه څوک بل څه څوک بل څه نابل ورځ مولانا صاحب سره ملاقات یو 2 غنټې ناست یو ځای کې څه ضروري خبرې وې نو مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې سمې ستاسو سوچ دی نو ویې خندل مې خبرېږي دې قصو نه وي ډېر ښه وی ته خبرېږم چې زما متعلق زه به نه خبرېږم نو مې بیا نو ما ته هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وی دا خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټۍ نه او دا خلک به بیا هم د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم پی ٹی آئی نوجوانانو ته دا درخواست کوم سیاست کوئ اختلاف کوئ خو یاد ساتئ علماء سره د نفرت نه ځان وساتئ دشمنۍ نه ځان وساتئ اور جو بندہ मौलवियों से तुलबा से और दीनदारों से दिल के अंदर नफरत करता होगा उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा मरते वक्त ईमान से वो महरूम हो जाएगा خو چې لس کسان کینی عالم پسې به لګیا شي موبایل خو چرته بیا تللی نه دی لګیا شي په دغې موبایل دا خبرې چې ورکوي په څه ورکوي دا چې خورېږي څه ورته وایي فیسبوک په هغې فیسبوکو باندې لګیا شي علماو پسې خبرې کوه سپکې ډتې ورپسې وایه څومره چې ځان رسوا کول غواړې او څومره په کور کې بیمارۍ پیدا کول ځان له غواړې او ځان ذلیله کول غواړې تکړه شه قسم په الله که د دې علموي سمو کې ځان به تباه کې ځان به ذلیله کې ځان به رسوا کې الله به دې وجني خو ټیم به دله درکوي اول به دې کړی په دې دنیا کې بیا به در سره رب العالمین ګوري امام ابو حنیفه صاحب یو سړي ورپسې خبرې وکړې و یاره امام صاحب ته خو یا حدیث یادو اپسه باندې پوهېده بعضې وخت د علماو سپکړو ته والا شته امام صاحب ته یا حدیث یادو الله خو سپکې ډتې خلک وایي که نه یو عالمو هغه ته چاوي یاره دی پلانکي خو د امام صاحب په باره کې ډېره سپکه خبره وکړه او ورته وایي دی به مرتد کېږي د ایمان نه به خلاصېږي علماو په چې چا سپکې ویلي دی تماشه کو د ایمان نه به خلاصېږي د الله شان ته ګوره میاشت نه وه شوې چې امام صاحب پسې سپکه ویلې وه هغه سړی قادیانې شو دغه شو د ایمان نه وړېد مرتد شو ایمان یې پرېښود مرتد شو چا چې علماو په سیرونو سپکه ویله سپکه دا بېادبه دی دا سړی رب العالمین دا به ذلیل کوي او دا به رب العالمین رسوا کوي او یاد وساته چې اصلي اصل د پاکو خلکو نه پیدا وي د پاکو نه قسم په الله که عالم پسې سپکوي قسم مې درته وخوړ خو چې خټه پاک کوي